اول نمبر دا خبره چې مونږ او تاسو خپل روزګارونه کارونه کورونه هر څه مو پرېښودو د الله جل جلاله دې کور ته راجمع شو د الله د یو ولي په دیار او په خوا کې د رب ذوالجلال عظیم کلام تلاوت کیږي او د محبوب علیه الصلاۃ والسلام صفت خوانی کیږي یره چې کوم ځای د مدینه منورې سردار تذکره او یاد او صفت مناویږي بیانېږي د الله رحمت وریږي کنه پوچت आवाज باندې د الله رحمت وریږي کنه وریږي یره کوم د ځان سره احتساب وکړو چې مونږ څومره ګناهګار یو مونږ څومره په دې ګناهونو کې لټ پټ یو او ډېر زیات کمزوري یو ډېر زیات خطاکار یو ګناهګار یو خو چې د الله په کور کې راجم شو او مونږ ته د حضور مبارک تذکرہ کیږي د رب ذوالجلال د عظیم کلام تلاوت کیږي د رب رحمتونه راوریږي او مونږ خپل عاجزۍ اظهار د رب په پاک کور کې کوو نو زمونږ ګناهونه ډېر دي که د رب رحمت ډېر دی تاسو نه تپوس کوئ نو مونږ ته به الله بخشش نصیب کوي پروګرام کې راجمع یو څنګه ستاسو په علم کې دا زمونږ د باباجي صاحب شیخ المشایخ حضرت پیر عمر گل باباجی رحمت اللہ تعالی علیہ 20واں سالانہ ورث ته د ورث مبارک په موقع باندې راجمع شوي یو ذهنونه کولو کې زما دا خبره او دا بیان دا ووره بیګاله کې سوچو کې چې مونږه ګټه څومره وکا او څومره مونږ نه کا یاره دا د یو پاک انسان په یاد کې راجمع شو د الله په کور کې مازیګر داسې د رب ذوالجلال د عظیم کلام تلاوت شو قرآن مجید ختم شو فائدې ته ګوره د الله د یو نیک بنده د قبر په خوا ته ناسو او د لرې لرې نه میلمانه د دې علاقې چمګاون خلک راغو د رب ذوالجلال عظیم کلام تلاوت شو علم اسلام دپاره هغه خلکو دپاره پکې دعاګانې وغوښتلې شوې چې په دشت او بیابان کې پراته دي څوک شته نه چې دعا ورته وغواړي هغوی دپاره پکې دعاګانې وشوې یاره ګټه ده که نه ده پروګرام شروع شو نوم یې دی ورس مبارک کې څه کېږي یاد ساتئ د رب ذوالجلال د عظیم کلام تلاوت هم شو بیا په دې مسجد او محفل کې د رب ذوالجلال د عظیم کلام بیا تلاوت شو خلق د لرې لرې ځایونو نه راغه او ورسره د مدینې منورې د سردار د جناب محمد رسول الله په جمع باندې وایه صلی الله علیه وسلم ذات اقدس صفتونه کمالونه ذکر اذکار بیان شو یاره چې د رب کور وي او د الله د پاک نبی په پاک ځای کې پاک صفات او کمالات بیانېږي خوش قسمت یو که نه یو بل زموږ څه مقصد شته رستو خو زه د یو ټون اعلان نه کوم چې زه آزاد امیدوار نه ولاړ یم نه 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 دا د ورث دی په دې کې د پاکو خلکو تذکره کېږي د رب ذوالجلال د هغه پاک ذات د پاک کلام تلاوت پکې کېږي او د لویو لویو اولیاو تذکرې پکې کېږي صرف په دغه مقصد باندې د لرې او نږدې نه دا احباب متعلقین موردین راجمع شوي دي یاره د ګټې خبره ده که نه ده بیا به څه کېږي بیا چې دا زمونږ د سلسلې نقشبندیې صاحبانو په کومو ذکرونو کې اورادو کې خپله زندگی صرف کړې ده الله الله ویل دی سبحان الله ویل دی یا ذوالجلال والاکرام ویل دی یو لفظ ورد کړی دی دا هغې به ختم وشي په ټولو مؤمنانو مسلمانانو باندې به هغه ختم وویلی شي بیا به د ټول امت د رسول الله مبارک دپاره دعاګانې کېږي او چا چې بیا آخره پورې پکې رب ورته د ناستې توفیق ورکړی څه چې صدقه ده ایصال ثواب دی خیرات دی د الله د رضا دپاره به هر مؤمن مسلمان
ستومان خوري او ځان سره د خوردې په نوم باندې کور ته مړي دې ته څه وایي اورس مبارک په خبره ورسېدې اول کې تلاوت صفت خواني او نعت خواني بیان هم دغه پاکو خلقو تذکره دعاګانې د امت مسلمه لپاره او خیرات او صدقه اخر کې تقسیم شي دې ته څه وایي اورس مبارک دې ته اورس مبارک وایي نه په دلیل ته ضرورت شته نه په بیان ته ضرورت شته نه په الزامي جواباتو ته ضرورت شته نه په عقلي دلایلو ته ضرورت شته نه په نقلي دلایلو ته ضرورت شته نه مونږ د چا خلاف دا جلسه جوړه کړې بس د رب ذکر دی داغه د پاک نبی ذکر دی د پاک اولیاء تذکرہ دې ته ورس مبارک په خبره باندې پوه شوې دویم نمبر اهم او ضروری خبره ټول وره د ډېر وخت نه خلک دلته راځي د تصوف په دغه لړ کې وابسته دي سملاویږي په خبره هو پوهېږي کنه عام زمون د دین او خار او نوشیرا چې کوم زبان دي ساده الفاظ کې تصوف کې خلک وابسته دي خپل پیر او مرشد او استاد وتا یو وظیفه ورکي دا د سار مون نفس وایا دا د ماسختن مون نفس وایا دا د تهجد په ټیم کې وایا دا د اشراق په ټیم کې وایا او وخت د ضرورت دا الفاظ په دې طریقه باندې وایا یره چې څوک د الله ذکر کوي نو ښه کار دی کنه ښه کار دی بس دې باندې خلک راجمع کیږي چې څوک د الله ذکر کوي په کوم ټیم کې کوي بس دا یو ښه کار دی اوس دریم نمبر ضروری خبره وره زمونږ د باباجي صاحب زاړه مریدان روز تر ورځه عمر تیرېدو سره د دنیا نه پرده کیږي 13 ورځ کې موږ سره د میرویس مردان نیاز اجي صاحب هم جنگ دیو رب ذوالجلال دې کامل بخشش نصیب کړي د صحبت کلی پیر صاحب هم جنگ دیو د بابا جی صاحب خلیفہ منهاج الدین استاد دنیا نے رحلتوں کو روز دروازه د بابا جی صاحب مریدان د عمر د تقاضی مطابق د دنیا نه پردګيږي څومره چې زمونږ د بابا جی صاحب سره وابسته خلکو رب ذوالجلال دې د ټولو کامل بخشش نصیب کړي امين یره تاسو نه تاسو کو سونه کلونه مخکې چې دنیا نه خلک پرده شوي او دا کم خلک چې د بابا جی صاحب سره وابسته خلک دا پرده شوي مونږ بالخصوص دا غي د لپاره دعا وکړو کا د بابا جی سره تعلق دی څومره مریدان او متعلقین او محبین چې دنیا نه پرده شوي رب دې د ټولو بخشش او کامل بخشش او مغفرت نصیب کړي امين یاره چې مونږ د هغې دپاره دعاګانې غواړو خوش قسمته دي که نه دي مونږ دپاره به چې خدای خبر څوک دعا غواړي که نه به غواړي دا د دلته د راتګ هرې استانې ته هر د تصوف مرکز ته د تللو صرف دغه واحد مقصد دی رب ذوالجلال دې موږ په دې مقصد کې کامیاب او کامران شي څلورم نمبر خبره واورئ مونږ چې دلته راځو خو ځان سره کشران نه راولو په خبره پوهېږئ مونږ چې د خپل پیر صاحب درګاه ته راځو مونږ چې د خپل مرشد دربار ته راځو مونږ چې د خپل استاد درسګاه ته راولو خو ځان سره څوک راولو نه نو چې ته وفات شي ستا هغه د روحانیت سلسله خو ختمه شوه اوس چې د کومو والدینو خپل بچي د داسې ځایونو سره وابسته کړي نه دي اشنا کړي نه دي د هغې نه لار ګډه وډه شوه نو بس بار خو چې دی روډ ته وځي څوک په دا طرف روان دي څوک په داسې طرف روان دي خو بیا د هر چا سوچ فکر هم ګورې بدل دی هر سړی خپل ټماټرو ته ښه وایي خو چې تا د دې پاکو خلکو سره خپل کشر خپل بچی خپل ماته وابسته نه کو ته خو لاړې د دنیا نه هغې خو ګټه وکړه خو ستا بچو ته دې ګوره خیر ونه رسو ټولو ته دا یو پیغام دی یو میسج دی چې خپل کشران د پاکو خلکو سره خپلو دربارونو سره اشنا کې بل شان ګورې مباره خپره شوې ته به یو طرف ته خپل بچی راکاږي خلک به نه بل طرف ته راکاږي او بیا څومره د افسوس خبره ده مونږ کتلي چې خپل ازارخانه کې پېښور کې مونږ سبق وي جنازه شوه او پلار یې دکه شان د پاکو خلکو سره وابسته و چې جنازه شوه بچی ودرېدو په جنازګاه کې په اوچته ډبه باندې وی الله مو بخه زما د پلار او د والد صاحب جنازه شوه بیا د پاره دواله مه راځئ څومره کمزورې خبره ده چې یو خپل بچی پټکې په سر
خو چې د چا سره په تربیت کې نه ولې هغه د اسلام په جامه کې د پټکی په شکل کې د اسلام لوی دشمن دی څومره نقصان شو اوس چې دغه کوم خلق مقتدیان دي دی به څومره نقصان نه نو دا خبره ټول وره دا خبره باندې ټول ځان پوي کې چې خپل کشران خپل ماتا خپل اولاد چې څوک د کمی استانې سره وابسته دي هغه سره آشنا کوي دا سم کوي چې بس زم دا کافی ده نه ته خو زه خدا خلق بدن غره په بل طرف دا نور خلق ګډوډ کی دومره دا ډیر شوی دي بل یو اهم او ضروری خبره وره چې څوکم په خپل بچو باندې علم کوي سبق په وایي مدرسې ته بوځي لب دغه مدرسې او د عالم چناو کوي چې دا زدا بچی چاته کینم دا څوک دی ډیر پلاران داسي په بچی باندې سبق وایي خو بیا خپل پلار پسې باندې ردی وي کده دا کارونه وکړل په منتخل کو پیغور نه راکړي زه په فخر سره وایم که زمون باباجي صاحب د موړ شریف صاحبانو سره وابسته نه وي خدای خبر چنن به موږ د چا پسې روان وي د چا صفاتونه به مو کول دا خدایي هغه فیضان دی رب دې نور امام کی چې موږ تذکرہ کوو صفات تو سره ته حضور مبارک تذکرہ کوو محبوب علیہ السلام صفات او کمالات بیانو که څوک په خپکیږي زړه دې وچوي که څوک په ناراضه کیږي خدای دې نورم په دغه خپل مصیبت کې نورم سیوا کړي منتصر باباجي صاحب چې کوم سبق را کړی دی د چا سره کې نه ولیو هغه خلق دي چې د هغې سلسلې معلومې دي شجرې معلوم دي مشران معلوم دي موږ او تاسو له یو میسج دی چې کشر کې نه لګي چان بینو کا چې دا دیسو دا سنا چې بیا ستاسو استاد پسې باندې ردی وای ستا غاستانې پسې باندې ردی وای ستا پیر او مرشد پسې باندې ردی وای ډېر خلک باندې دې شکار شو ډېر استانې او د ډېرو پیرانو بچو دې سيزونو ګور شکار کو دا سه خلک را پیدا شوي مونږ پیدا نو چې خلکو ورته مفتی وي مونږ پویدم نه چې مفتی څه ته وایي نن چې په دوه درې ټکو باندې پوه شو هغه سور امی دی یو کس امی کس وي دا طالبان په دې خبرو پوهېږي او هغې کرامت وایي نو موږ وایي دا یو امی کس دی د سبق نه دی ویلې خو چې یو کس مونږ پیدا هم نه وو هغه ته مفتی وایي بیا هم په کرامت او کرامت کې فرق نشو کولی لعنت دې ستا په علم باندې نو داسې خلک را پیدا شوي مروجه او مروجه نه پېژني کفاره او کفاره نه پېژني هغه به تا ته قرآن کلو کړي مونږ به له خپل بچي کینو چې ته د توخیه به ورته ښایي څه نه مونږ چې کله خپل بچي استاذ ته کینو دی استاذ ته خو ګوره که نه چې دا د کوم ځای دی چېرته نه راغلی مونږ ته قرآن ښایي که د یو بل پسې راته لګیا دی که د قرآن تفسیر بیانولو شان نزول بیانولو ربط بیانولو د آیات فواید بیانول پوه شه چې دا محقق دی زبردست عالم دی کانکا بنګای وي کلاغه ټیشن رانیسو کلاغه رانیسا پوه شه چې دا عالم نه دی دا د انتشار یو لویه مجموعه ده رب ذوالجلال زمونږ د دغه ګندو خلکو نه خپل زمان کې وساتي امین بل ضروری خبره وره د خپل استادانو د خپل مشران او د خپل صاحبانو ادب احترام دا ډېر ضروری دی که بچی دی هغه د پلار ادب احترام کوي که مرید دی هغه به د خپل پیر او مرشد ادب احترام کوي که شاګرد دی هغه د خپل استاد ادب احترام کوي هله به درته څه میلاویږي بختیار کاجي صاحب بارک راځي یو مرید ورسره 40 کاله تیر کړ څو کاله 40 په خبره ځان پوهېږي بختیار کاجي صاحب سره مرید 40 کاله تیر کړ استاد دی هغه شاګرد دی 40 کاله پس ورته وایي استاد محترم تا نه خو ما سم زده نه کړ هغه سر ښکته کو مراقبه وکړه ورته وایي بچیا ستا ما سره برخه نشته ته ما نه څه نشې زده کولی مرید غصه شو 40 کاله مې تیر کړ او اوس راته وایي چې ستا حصه ما سره نشته وایي تا ما ته په وخت ولې نه ویې بختیار کاکي رحمت الله علیه دا د خواجه صاحب مرید دی او په دلی کې پاتې کېږي هندوستان کې هغه چې سر ښکته کو
او خپل باطنی توجه شروع کا د گیټ نه بهر یو سپی ناستې هغه باندې هغه اثر وشو هغه ټوپونه شروع کړ بختیاری کاکی سے ورته فرمایي دی مرید ته وایي ستا دا باطن دومره ګنده دی چې هغه نجس سپي باندې زما توجه اثر وکړو خو په تا باندې نه کوي مرید ډېر خفه شو ورته وایي وجه خو راته بیان که څه چل مې کړی اوس نقطې ته ګورې او ورته وایي وجه دا ده چې کله زه پیزار وباسم د جومات ته راوتو د ننوتو ځای کې وایي زما مریدان او شاګردان زما پیزار راوالي او ترخ کې ونیسي باچا صاحب مونږ وختي کچا لیدلي باچا صاحب راننوتو اکبرپوري باچا صاحب سید دی مریدان پیزار کې خون نه پیزار ترخ کې نیولیو چې واپس نه داسې وتیخیو بختیار کاکی صاحب وایي مرید ته وی بچی زما مریدان چې زما پیزار روچت کیو ترخ کیو نیسی نو ته د خپل زړه کې دن نه وې چې پیزار روچتولو ته څه ضرورت دی نو زه ستا استاد یم او ته مې شاګرد دی زه د پیر صاحب یم او ته مې مرید یې ته زما باره کې دومره کمزورې نظر ساتې د دغه کمزورې نظر په وجه باندې تا ته روحانیت او سبق نه میلاویږي نو اوس هغه خلک چې روان دي خپل پیر صاحب پسې هغه پسې بدرت وایي دته به خیر ملو شي هغه شاګردان چې روان استاد پسې دي او بدرت ورته وایي بې ادبۍ ورته کوي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ د مذهب امام دی وایي ده به چې کله مونځ کو استاد به مونځ کولو دا خبره ټول واورېده ادب باره کې ده وایي چې کله به امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ولیدو چې استاد مې په مونځ ولاړ دی وایي ده به د هغې د وجې نه خپل مونځ په جلتۍ سره کولو ولې مې په جلتۍ سره کولو ځکه چې زما استاد محترم به چپړی چوي پیزار له به ورځي چې زه د ده نه مخکې لړ شم او ده له پیزار برابر کړم استاد مې په پیزار کې خپننه باسي وایي دغه کار او دغه فعل دا زما دپاره باعث د فخر دی امام صاحب به په دې باندې فخر کولو امام صاحب ګوره څه وړوکي سړی نه معمولي کس نه یو رومي راغلی و بغداد شریف ته باچای وخت ته وی زه 3 سوالات کوم په خبره خو پوهیږئ که نه امام صاحب ګورې معمولي سړی نه دی یو رومي راغو باچا ته وایي باچای وخت ته زه 3 اعتراضات او سوالات لرم که ستا په دې رعایه کې او په دې خلکو کې صوفي نو را میدان ته کمال دې جواب راکړي باچا وی دا خدا سي نه ده زه به اعلان وکړم خپل خلکو ته چې تاسو راجمع شئ چې دا رومي راغلی دی او اعتراضات کی چې جواب ورکړي لوی علما لوی محققین راجمع شو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې زمونږ د مذهب امام دی سپه سالار دی هغه په دغه جلسه کې ناسو دغه رومي ودرېدو منبر ته وختو او اواز کوي واورئ زما 3 اعتراضونه 3 سوالات واورئ خلک هم حیران دي باچا سلامت هم ناست دی څه اعتراضات به کوي چې دی به څه وایي جواب به څنګه ملاویږي باچا سلامت هم تشریف فرما دی رومي هم ناست دی په منبر باندې اوچته تپوس کوي وایا جواب را لرا کې د الله نه مخکې څه دي یو سوال یې وکړو باچا هم حیران دی چې د خدای نه مخکې څه شی دی باچا وایي دویم اعتراض کوه وایي دا راته ووایه چې د خدای پاک جهت کوم طرف ته دی کوم طرف ته ګوري باچا هم حیران دی چې د دې لا څه جواب دی درېیم تپوس کوي وایي وایه درېیم دې څه سوال دی وایي خدای پاک په دې وخت کې څه کار کوي باچا هم حیران دی د زمانې باچا دی خو هغه باچایان هم لوی خلک وو داسې نو چې صورت اخلاص او دا نور الفاظ نه ورته نه لوی خلک وو باچا سلامت هم حیران دی اول نمبر سوال دا دی د رب نه مخکې څه دي علما ناستو خو یو خو د چورو کې اعتراض دی سوال دی چاله جواب نه ورتلو دویم اعتراض دی د خدای پاک طرف کم طرف ته دی جهت کم خوا دی کم طرف ته ګوري او دریم دا دی چې دی وخت کې خدای پاک څه کوي ټول خلک غلي دي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مجلس کې دی ودرېدو په خپل ځای باندې اوس رب ذوالجلال د خلکو په زړونو کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه محبت او قدر او قیمت د خلکو په زړونو کې قایمي یو موقع ولې جوړه کړه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نوجوان دی
پاسې دوی باچا سلامت دا رومي چې راغلی بغداد ته د یو یو اعتراض جواب به زه په خپله باندې ورکوم وایي ګوره یو شرط مې د داسې جواب نه ورکوم څه شرط دی شرط مې دا دی د دې ممبر نه راکوز کا ممبر ته ما وخېجوه زه به د یو یو خبرې جواب دله ورکوم باچا سلامت رومي ته وایي راکوشه امام اعظم ابو حنیفه به باره وخېجو ورته وایي وایه د رب نه مخکې څه دي د خدای نه مخکې څه دي اوس د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د لویو لویو علماو په وړاندې شان او عظمت او علمیت ته سلام وایي جواب واوره ګنتی دله درځي شمار دله درځي 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 وایي شمار دله درځي رومي ورته ولې راته شمار نه راځي وایي شروع کا وایي 1 2 3 4 امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي ودرېږه په خپل ځای وایه د 1 نه مخکې څه دي رومي لا جواب شي د 1 نه مخکې څه دي وایي چې د 1 نه مخکې څه نشته د رب نه مخکې څه نشته باچا صاحب هم ډېر خوشحاله شو علما هم حیران شو چې دا کوم جواب دی وایي وایه دویم اعتراض دی کوه سوال دی کوه وایي وایه د خدای پاک جهت کم طرف ته دی خدای پاک کم طرف ته ګوري علما حیران دي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه به جواب څه ورکوي امام صاحب مبارک وایي جواب ته دې ګوره سوال ته دې ګوره جواب ته دې ګوره وایي شمه راله راوړی ډیوه راله راوړی ډیوې بله کا چې بلې که ډیوې رڼا شروع کا رومي ته وایي وایه د ډیوې د رڼا طرف کم یو دی جهت کم یو دی رومي وتی څلور طرفو ته رڼا کوي وایي د رب ذوالجلال دپاره یو طرف نه دی هر د رب ذوالجلال طرف دی رومي سره م یره پیدا شوه چې دی خو ماله د یو یو خبرې داسې جواب راکوي چې مال لا جواب کوي وایي مخکې مزل کو وی وایه په دې وخت کې خدای پاک څه کوي امام صاحب وایي علماو متوجه شئ باچا سلامت ته وایي واوره امام صاحب مبارک فرمایي خدای پاک په دې وخت کې څه کوي وایي رب ذوالجلال په دې وخت کې دا کار کوي چې تا د ممبر نه راکوزوي او ما ممبر ته خېژوي رومي ته پته ولګېده چې واقعي زه د ممبر نه راکوشم او دی وخته دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه علمي شان دی هغه زیر جوابي ده عقلي دلایل او چې کله د خپل استاد مقام راشي امام اعظم ابو حنیفه صاحب په تاریخ کې به څوک ثابته نه کړي چې هغه اوده شوی او د خپل استاد دربار ته اختی کړي کله امام صاحب دا کار نه دی کړی چې کوم طرف ته به د استاد کورو نو د استاد کور طرف ته به خپې کول هم نه علمیت ته وګوره مقام ته وګوره خو عاجزي او انکساري او ادب ته وګوره نو مونږ چې د خلکو سره وابسته یو صرف د ادب درس دی صرف د ادب درس دی او بیا چې څوک د پاکو خلکو سره وابستګي کوي نو یاد ساتئ زمونږ د اسلافو تاریخ دا دی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت الله علیه بارک راضي وې دې وړوکې ماشوم مور ورته وی مونځ وکړه وی چې مونځ وکړم ما ته به څه میلاوي نو د ده به ګوړه ډېره خوښه وه خوږ څیز به ډېر خوښ و فرید الدین گنج شکر ورته ځکه وایي شکر دې خوږ څیز ته وایي ګوړې ته وایي مور ورته تا ته به ګوړه میلاوي هغه ته جانماز خور کو بابا فرید الدین گنج شکر دی په مونځ باندې ودرېدو د جانماز د لاندې ورته مور ګوړه کېښوده بابا فرید الدین په مونځ کو بل ورځ مونځ کو همدغه طریقه ده بل ورځ مونځ کو څو ورځې پس بابا فرید الدین بهر ووتو او د خپلو دوستانو ملګرو سره لګیا دی ګپ شپ لګوي او د ده باره کې راځي سیرت کې چې د ده دا خوږ شي ډېر خوښ و خو یو کس په لار باندې روان و وایي ځان سره یې ګوړه وړه بابا ورته لکه د شکر نه خوراله راکړه نو هغه ورته دا خو شکر نه ده دا خو نمک دی مالګه ده بابا صاحب ورته وایي بابا فرید الدین د ده په سیرت کې راځي وایي زه ته چې وایې مالګه ده نو چې کور ته وړې دا به مالګه وي هغه صاحب چې کور ته لړو بوجۍ یې کولو که هغه ګوړه وړه خو هغه مالګه شوې وه واپس راغو د بابا دربار ته وی بېدبي را نو شو د پاکو خلکو بېدبۍ مې وکړې په ریښه مالګه شوه
نوجوانانو سره باز لګیا دي لوبې کوي د مونږ ټیم شو بابا فرید الدین له خمور تربیت ورکړو رب دې ټولو خلکو له دغه شان مین دی ورکړي چې د بچو تربیت کوي امين اوس تربیت د بچی داسې شوی چې د مونږ په ټیم کې به مونږ کې مرګرو ته وی راځم شه د مونږ ټیم دې چې مونږ کو مور کور کې دا غم دی ورسره چې فرید الدین ما په مونږ باندې آماده کړو او مخته کړو عادت کړو ما به د جانماز د لاندې ګوړه کې خوا فرید الدین بابا د خپل دوستانو سره مونږ کوي خو که ګوړه وته ملو نشو نو زما دا راز به پاش شي ښکاره بشي بابا فرید الدین جانماز خور کو خپل مرګري مور سره دی مونږ کوي الته جانماز خور دی دلته مور ده او د بابا فرید سے مور ده هغه درب په دربار کې لاس پورته کو یاره کور کور نه چې کم کور کې موري کور خواله کوري چې مور پکې بابا بار مونږ کوي د خپل دوستانو سره او د بابا فرید سے مور لاس کور کې چت کړي د چربا فرید خو بکور کې مونږ کولو ما به د جانماز دلان دی شکر ورته کې خوا او که بهر مونږ کو شکر ني زما دا راس خو به پورته شي خو غریات ساته د مور دوا نه رد کیږي درب په دربار کې قبليږي په خبره باندې پوه شئ د مور پر ډېر ادب احترام کوي په دنیا کې دا یو مور ده چې د انسان ورسره زړه اړي کیږي زخمی کیږي وسره بابا بار مسکی مور لاس درب په دربار کې پورته کړي ربا شکر ورته ملاو نشوا زما دا راز بخکار شي پاش بشي بابا چې مونږ کو جانماز الټکو مور بوته لګه وانته ګوړه کې خو شکر په دغه ورځو ته سم ډیره ګوړه لاندې سبحان الله مور راغه چې بچی مې راشه ول به د مستقوس کوم بیا به د شکرې تاسو کوم وای بچی مونږ دکړې بچی وتی مونږ خورستو خبره ده خو کور چې زمونږ کوم ما ته شکر لګه ملاويږي خدا بار چې مونږ کو شکر راته ول ډیره ملاو شدي کې سفل سفدا فلسفه سوا د مور دوا چې چا سره د مور دوای داغه بیړه پار د رب ذوالجلال زمون والدین ته عمر دراز امين امين او راجم شوی د اولیاء او د تذکرې په باب کې چې رب ذوالجلال د ولایت د لوی صفت چاته ورکی کله زمانه او څومره خلک ګوره دشمنان شي نوک قدرې zarar نشي رسوله دا بار خلک مېلمانه خو نه دي خبر خو زمونږ د کلی خلک خبر دي دا ټول مولیان زمونږ مخالف دي خپکیږي دي نه ټول خلاف دي خو الحمدلله دا بهار تر او تازه دي هر سمت باندې تر او تازه دي دې طرف ته ګوري کدی بل طرف ته ګور دي او یاد ساته چې په سر کې اخکروي دغه پاکو خلکو په نظر باندې مو دي عزت تار او د دلیل په میدان کې موږ خپل خبره کوو خو د دلیل په بنیاد باندې ډېر په نرمو اعتدال سره او صرف د الله د رضا لپاره کله چا جوابم کوما او اراده مې ده صرف د دلیل په بنیاد باندې ان شاء الله هر مسله باندې یاد ساتي ټولې وره موږ سره زمونږ د اسلاف په یو معمولات باندې یو معمول باندې په درزونو حواله ثبوتونه را سره موجود دي که سر کې اخترن وي ډېر خلک وي دا څه چل دی واغه څه چل دی کم انسان چې زمونږ په یو طریقه باندې اعتراض کې ورت کی د لاس نه نشو سیده دلته راولا چې دلته مې قایل نه کوم زمانه جمع کړه دا کار وکړو د دلیل په بنیاد باندې ان شاء الله او ډېر په اعتدال سره وکړو معتدل سختي باندې اعتدال سره او دریم نمبر د الله د رضا لپاره وي سبحان الله خبره مې دا کوله چې د اولیاء د شان او د عظمت په مقرره جمع شوي یو نو د ملنګان او د شیخان راغلي چې د اولیاء د شان او د عظمت یو جلال دي ته مورو چې چا رب ذوالجلال د ولایت د لوی صفت ورکی رب ذوالجلال عناصر اربعه تابع ګرځي کور د تابع ګرځي کزمکه د تابع ګرځي کوبه د تابع ګرځي کو خوره د تابع ګرځي کو هوا د تابع ګرځي اور څنګه تابع ګرځي اور خو په بر روان دي انسان خو د خوره جوړ دی په خطر روان دي اور خو په بر دي تکبر دی پکې انسان خو انسان دی چې د کې عجزي دا اور څنګه تابع کیږي وره
چاته چې رب ذوالجلال د ولایت د لوی صفت ورکی ابراهیم علیه السلام د الله برحق پیغمبر دی کنه دی شکا د خورې پیدا دی کنه دی نمرود بدبخت چې اور تواچولو اور په ګل گلزار شو کنه شو تابع شو کنه شو تابع شو عمر فاروق صاحب دور دی په یو ځنګل باندې اور لګیدو تاریخ الخلفاء د عمر فاروق صاحب په باب کې لیکي په یو ځنګل اور لګیدو ډیر کلی وسوځل حضرت تمیم داری ابو موسی شری دوه صحابه ولېګل جلالی صحابي دی عمر فاروق صاحب صادره ولا ورکو وی لاړ شه او دغه غر ته دغه ځنګل ته د عمر فاروق صاحب دا صادره خوځوي چې عمر چرته په دې ځمکه باندې عدل او انصاف نه کوي چې تاسو باندې یو خلک سوځوي اوس د الله ولی دی صحابي دی او په دې صادر کې رب دومره طاقت اچولې چې هغه ټول ځنګل وسېزو خو چې د عمر فاروق صاحب د عدل او انصاف او د ولایت د صادر خبره راغله هغه اور په خپل ځای باندې واپس مو سبحان الله اور تابع دي کنه دي د عمر فاروق صاحب دور دی یمن کې یو بدبخت پیدا شو اسود ابن قیس دا غنمو او اعلان وکړو د نبوت اعلان وکړو اسود ابن قیس یو بدبخت او د نبوت اعلان وکړو وای که څوک ما نبی نه مانی نو هغه د سر قلم کومه ابو مسلم حولانی حافظ الحدیث ته مشهور تابعی دی محدث کبیر دی یو لوی ولی الله دی اگر هغه ته د شي نبی آخر الزمان نبی هو محمد ربی صلی الله علیه وسلم تذکر دې نبی راغلی وای نبی مې نه مانی وای نه وای اور بلکې خلک راجم کو خلک چې څه وي غي سر مرګري کیږي نو تاسو ګر څنګه خبرې کې بداغي سره خلک مرګري کیږي هغه وې نبی یو لوی خلک سره مرګري شو اور بلکو ابو مسلم حولانی تابعی دی ولی الله دی محدث دی اور بلکو اورته ورواچولو چې اورته ورواچولو هغه د ابراهیم علیه السلام وسیو د عمر فاروق صاحب د دور شخصیت دی چې ورته واچول اور مړم شو هغه پکې دک شان سیده ولاړ سبحان الله ما د رب ذوالجلال د ولایت لوی صفت را کړ استاد اور مونږ ته نقصان نشي رسولای وته وی یمن کې پاتې کیږي وی زده دلته مدینه منورې ته ولېګو عمر فاروق صاحب ته پته ولګیدا چې زما په دور کې او په عهد کې داسې خلک مشتا چې زمونږ د نیکو د ابراهیم خلیل الله یاد را تازه کو ډیر خلک ول استقبال تو کو دا په درون طریقې سره دا استقبال وکړو سبحان الله او په اثر نه کول مالک ابن دینار دا ورو یو بدبخت را فاسدو وې ته په غلطه باندې ستاده سوچ فکر ټیک نه دی هغه ورته مونږ مسلمانان یو خدای خبر چې ته د کوم مذهب خبرې کې ابن دینار وې ته خدای خبر چې د کوم سوچ فکر سړی ورته وې ما سره کتاب دی تا سرم کتاب دی تم خلق را بلی یو سمی لارتا زم خلق را بلم یو سمی لارتا خو خلی ندا چه ور بلکو تم ورننوزی و زم ورننوزم چه کم یو اسوزی دو خودی پا باطل باندی دو کم چه وگٹل دی پا حق باندی خلقو چه دا کسا وری دا خلق میران شد چه دی مورتن نوزی و دا بل مورتن نوزی دا خو بس مونگ تا پتو لگی چه دا ریختونی پا که سوک دی و دا پا غلط باندی سوک دی پا حق سوک دی و پا باطل سوک دی حق د چا سره دی او باطل د چا سره دی اور بلکو تاریخ مقرر شو دو دنیا خلق را جمع شو چې نن په پته لګي چې دې په حق دی او که دې په حق دی اوس د اولیاء شان خو جدا دي کنه او د دې بازاري خلکو شان جدا دي د هر چا خپل مرګري دي چا سره ډېر مرګري چا سره لږ مرګري خو د هر سوچ فکر والا خلک وي مالک ابن دینار امراغو ابل بدبخت امراغو ورته وره بلکو خلک میران دي چوز بدی کې دي دوانه ورننوځي چې دوانه بسیږي او که دوانه به بچکیږي کنه یو بسیږي او یو به بچکیږي خلک ډېر حیران دي مالک ابن دینار سره د رب د عظیم کلام ور سره دی سینې سره ولګولو اور ته ورننوځي ابل طرف ته بل بخت بدبخت ځان له کتاب لیکلې هغه دې سینې سره ولګولو خپل کور ته ورننوځو
دیم ورته ورننوتو دواړه اورونو ته ورننوتو خلک را جمع دي اور چې کله مړ شو دواړه صحیح سالم پکې ولاړ دي خلک حیران پاتې شو چې دا خو مونږ یو به وسوځي او یو به پاتې شو یا به دواړه وسوځي خبره به ختمه شي یو پسې لګیا دی بل پسې لګیا دی خلک ټول منتشر شو افراتفری نور هم جوړه شوه یو لویه فتنه جوړه شوه مالک ابن دینار رحمت الله علیه د الله د پاکو خلکو د صف نه یو لوی سپهسالارو په دې اوس دا بعضې خلک نه پوهېږي او بعضې پوهېږي چې مراقبه څه ته وایي مالک ابن دینار چې راغو څوک تصوف سره او دې صاحبانو سره وابستې دي مراقبه پېژني مونځ چې وکړي بیا دې سترګې پټې دي او د خپل زړه ته متوجه شي د دنیا دا ټول کاروبارونو خیالونه ختم کړي د رب سره یو خپل د راز او د نیاز خبرې شروع کړي په زړه کې دننه دې ته مراقبه وایي مالک ابن دینار مراقبه شروع کړ نبی علیہ السلام فرمایي زما په دې امت کې داسې خلک هم شته داسې خلک هم پکې شته چې هغوی دې زړونو ته القا کېږي زړونو ته القا کېږي مالک ابن دینار چې د ماسخوتن سترګې پټې دي سوچ فکر کړو چې دا څه مسله ده رب ذوالجلال دې زړه ته القا وکړه چې کله سار شو میدان ولګېدو نو دا دې چې بچ دی ګورې دا هم ستا د خاطره بچ دی ته اور ته ننوتې اور در باندې ګلې ګلزار شو هغه د هغې نه فایده واخېسته هغه هم را ننوتو چې ته ورننوځې هغه ته ته مه را ننوځه چې هغه ورننوځي بیا ته مه ورننوځه ساعت د هغې نه هم ډېر خلک راغه باچا سلامت هم غوسه دی خلک هم حیران دي چې سحر شو مالک ابن دینار وایي داسې به وکړو اول زه ننوځمه زه به شیبه پکې تېره کړم بیا به دې اور ته ته ننوځې هغه پوه شو چې دا خبره خو جوړه هغه چې زه څه نه یارېدم کچلو شو وایي نه دواړه به په یو ځای ننوځو وي نه یا اول ته ننوځه یا به اول زه ننوځم کتاب هر څه په خپل ځای پرېښو غرې والو ته نو او امام مالک ابن دینار چې اور ته ننوتو خلک ولاړ دي ټول خلک راغو د مالک ابن دینار په لاس باندې بیعت وکړو دا د اولیاء شان دی زمونږ د صاحبانو د موړه شریف صاحبان دا د افغانستان خلک دي دا یاد ساتئ د افغانستان دا خلک چې په موږ باندې ګران دي زمونږ د علاقې د افغانانې مورې دا د څو وجو په ما او بیا بالخصوص په ما باندې ډېر ګران دي خو د هغې وجې دا دي چې زمونږ صاحبان د موړه شریف دا هم د افغانستان دي پیر بابا د افغانستان د خراسان دی او بیا که دا مونږه څه سوچ فکر دی او معمولات او نظریات دي دا د امام اهل سنت د وجې امام اهل سنت امام اشرف احمد رضا خان قندهاری رحمت الله علیه کدی نو نن به مونږ وی لا اله الا الله واشهد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه هم ټیک ته دا بل هم ټیک مونږ هم دا خبرې کولې خو نه دغه د کندهار د سیمې د افغانستان خلکو ته هم پکار دي چې دا خپل اسلاف راټینګ کړي ځکه زمونږ د دې خلکو سره محبت دی وابستګي ده خوښ مو دي دا د دغه لوی خلکو په وجه باندې زمونږ د افغانان خوښ دي دا کابلیان چې زمونږ خوښ د دې خلکو چې امام احمد رضا خان کندهاري پکې نه وي د پیر بابا غونته کې استی پکې نه وي زمونږ د موړه شریف صاحبان پکې نه وي څنګه دا نور خلکو داسې بدین ګرځېده مونږ یې چې قدر کوو د دې خلکو د وجې کوو دې ته هم پکار دي چې د خپل مشرانو تاریخ وګوري اعلی حضرت صاحب ته د کندهار اوسېدونکي یو ورځ ورته خپل پیر صاحب وایي زما دې دربار ته یو دوه سپي پکار دي چې څوکیداري کوي اوس د یو لوی علم خاوند دی خو چې کله د استاد او د پیر صاحب نمبر راغی وایي دوه سپي پکار دي چې څوکیداري کوي امام اهل سنت احمد رضا خان کندهاري ورغی د افغانستان دی خپل دوه بچي د لاسونو نه ونیوه دربار ته یې راوسته استاد ته خپل پیر صاحب ته وایي دا دې رامېوسته وایي تا ته خو ما سپي یاد کړو چې د دربار څوکیداري کوي وایي زما دا بچي به د سپو کم کار دی څوکیداري دا به زما دا بچي دواړه کوي دومره د خپل استاد او د خپل پیر صاحب سره محبت و دغه افغانیان چې زمونږ خوښ دي دا کابلیان دا د دغه خلکو د وجې نه چې دا لوی خلک پکې پراته وو وختونه یې تېر کړي د هغې د وجې نه زمونږ ایمانونه محفوظ پاتې شوي موږ ټولو پښتنو ته او کابلیانو او افغانیانو ته پکار دي چې دا خپل اسلافو نظریې او معمولات کلک راونیسي نوي خلک را پیدا شوي موړه شریف ته یو قادیاني راغلو او ډېرې لویې دعوې کولې حضرت
نذیر احمد بابا جی رحمت الله علیه چې زموږ د نیکه پیر او مرشد دی وای تا سره باس کوم بابا جی سے ودی باس کې ویاو خلک گواه دي کتابونو کې شته دي اور بلکو د اولیاء شان ته ګوره اور بلکو اوس هم کو څوک موړه شریف دي دا غړ غړ ډرمانې په من سیرلی او د خوار کړي دا غي د پاسه روټه پخې لاندې اور بلکو پیر سے ورته وی خېجه برا ته بخې ته خېجه او زم خېجه ما ابراهیم خلیل الله باندې چې رب اور ګل گلزار کړي عمر فاروق سے دور کې تمیم داری ابو موسی شریف رب ذوالجلال पे और गुल गुलजार करो मालिक इब्न दीनार बांधे रब ज़ुलजलाल और गुल गुलजार को अबू मुस्लिम खौलानी बांधे रब ज़ुलजलाल और गुल गुलजार को नज़ीर अहमद बाबा वो खेया कादियानी विदा से के खज़े में और इधर अल्लाह वलीमा और दा अल्लाह औलियोता रब ज़ुलजलाल अनासिर अरबा ताबी गर्ज़ वली और तो ये मख के वल तखीजा बाबा जी से सलात खौफ شروع کو درود شریف وی خوره راواغشتو باغې دم کو د خپل تلی هغه خوره پیرا کاغله بره کړي ته خطو وی راخېجا قادیانې پوښ چې دی ته خطو زما سوځیدو لړو غره وای او تختیدو بابا پسې یو کس د کام نه راغو زمون بابا جی سے پسې وی نه کې خو خدای وسیخه نه دی نه کړه دې پرې خو هم پکانو وشتو با چا بوله چوپړې ورانو له چا سو یو پکې را پیدا شو د کام ره دلته کې راغو وی دا بابا جی سے دا لیکل څنګه کوي بل سے پیدا نه ک دا باز دلته وی دا احمد رضا خان کندهاری رحمت الله علیه زمو خو ځکه نه دي چې د تکتور نو چې دا کندهاری هغه تکتوري کا تک سپینی نه خو تک سپینی ته څنګه وای چې دا تور دی امر راغلی دا لیکل دې څنګه کوي او ډېر په خپل دبدبه کې راغو دا چې سره فلمو کې د تصوف سره وابستنی دی وی کدا اسمان او دار سما قائم کړي دی ودرولې راغو بابا جی سے پسې د خپل په سر باندې کې ناشته د خپل په سر کې ناشته وی د لیکل ته څنګه کې بابا جی سے په مخ راتاو کو وی صاحب الاقسام کې نه لاندې ټول پروګرام خراب شوی بابا هغه چوکات ځان ته وی دا جادوګر دی منډه کا کور نه ولې چیرې خو چې اوس کا غروان دي نه تخت وی دا جادوګر دی دا د الله دوستان دي سره غوري دا غره مو خو چام چې دا غروالي هغه بیا ځل نه دی راغلي رب ذوالجلال زمونږه محبت او الفضل د پاک خلق سره پیدا کړي او موږ ټول ته دا یو پیغام او مسج د پاک خلق سره خپل تعلق ساتي خپل بچو سره کې نه خپل اولاد امراولې کشران امراولې دا یو څو خبرې مونږه تاسو په وړاندې ارس کې رب ذوالجلال دی ول ما ته بیا تاسو ته دې څو خبرو باندې پورا عمل کولو توفیق را نصیب کړي امين څومره خادمان چې خدمت کړي د لری دینه صفات خوانان نات خوانان میلمانو دغه بچایان صاحبان راغلي رب ذوالجلال دی دنیا او آخرت خسته کی څومره چې د کلی خلک دي طالبان دي مولیان دي ناخوانان دي عوام دي مزدورګار دي روزګاران دي رب دی ول دنیا او آخرت خسته کی او رب ذوالجلال دی زمونږ استاد وابستګي او ناس تاسو ته پاک خلق سره نصیب کی دنیا کې هم دلته او آخرت کې هم دلته چې تواز باندې درو چې الله